وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. عنوان دا آیات بیان شکایت و حماقت و جہالت. دیکھیں شکایت دے بیان د دیو د حماقت او د دیو د جهالت ده. یهودو ټوکې ټقالې شروع کړې چې الله تعالی زکات فرض کو فقیر دی او موږ مالدار یو زموږ نه مال غواړي. دویم قول دا دی چې دا خبره صرف پنحاس کړې وه، پنحاسو. دریم قول دا دی چې دا خبره حیي بن اخطب کړې وه. هر چا چې کړې وه نو د یهودو نه و او ډېره غلطه خبره یې کړې وه. الله فرمایي دا به موږ لیکو. لقد سمع الله یقینا واورد الله پاک قول الذین خبر تری وینا د هغې کسانو قالوا چې هغې ویلي استهزاء ان الله بشک الله جل جلاله فقیر ونحن اغنیاء او موږ یې مالدارا. سنکتبو زرده چې موږ به ولیکو ما هغه قالو چې دی ویلي وقتلهم الانبیاء وجلد دیو پیغمبرانو لرا بغیر حق پناحقا. دا به موږ ولیکو پیغمبران پناحق وجلي. پیغمبرانو وجل چرته په یو ټیم د ټیمونو کې په حق شته نه. نو بیا د دې قید څه مقصد شو؟ دې قید سره د څه نه احتراز راغلی؟ بغیر حق. دا قید لمزید القباحت یا صفت کاشفہ یعنی پیغمبران وجلہو بہو بغیر حق دی، لیکن حق تو تصور نشتا. او دریم دا دے چی بغیر حق دو قسم دی. یو بغیر حق عند اللہ، دا خو په هر ټیم کې د پیغمبرانو وجل بغیر حق دی. او یو بغیر حق عندهم د دیو په قانون کې دا بغیر حقینو. نو دا غټ ظلم شو. کم از کم چې د دیو قانون خو ورته شامل وی د قتل د پاره بیا هم یو خبره وه. ونقولو ابوی منگا دا کلائن یوم القیامة ذوقو اسکی عذاب الحریق عذاب سیزلو والام. دا ولی ذالک دا عذاب بما پا سبب دا آغا قدمت چوڑان دی لیگری دی ایدیکم لا سنستاسو وان اللہ بشک اللہ جل جلالہ لیس بالظلام ندے غٹ ظالم للعبید د پار د بندگانو. متول او د مختصر معنی قیدی د لاړ شي.
چې کله نفي داخل شي په یو مقید بالقید نو دا نفي به نفي د دې قید کوي. لکه یو سړی ووایي ګرمه ډوډۍ نشته، نو د دې دا معنا نه ده چې بلکل ډوډۍ نشته، د ډوډو نه دغه شکور ډک دی، ګرمه ډوډۍ، خو دا ډوډۍ مقید شوله په قید د ګرموالي، ګرمه پکې نشته، ګرمه ډوډۍ نشته معنا یې څه ده چې هسې ډوډۍ ډېرې دي خو ګرمه پکې نشته. نو قانون دا دی چې نفي کله متوجه شي مقید بالقید ته نو دا به نفي قید کوي فقط. نو دا ظلام د مبالغي صیغه ده په ظلم کې. نو د دې آیات نه خو بیا دا راووته چې الله ظلام نه دی، د مبالغي والا ظالم، غټ ظالم نه دی. او نفس ظالم کیدی شي والعیاذ بالله. دلته خو نفي د ظلام راغلی، نفي د ظالم رانل. نو د دې نه یو جواب دا دی چې ډېر کله تاجي صاحب د مبالغي صیغه به وي په استعمال به په نفس فاعل کې وي. لکه د مازدیګر کې تاسو وځئ چې څوک دا قجوري خرڅوي دته تمار وایي، تمار قجورو والا، دا د مبالغي صیغه ده خو مراد ترې نه نفس فاعل خرڅوونکی د قجورو. او بیا چې دغه دوکانونو له ورشئ دا پی چې ورته یا وایي او خرڅوي که یو که نه وي خو چې دغه خرڅوي نو دې ته لبان وایي، لبان، دا د مبالغي صیغه ده او مراد ترې نه صرف چې کوم دی لابن د پیو د خرڅولو واله دی. دقه رنګې دلتم ظلام دی خو مراد ترې نه نفس ظالم چې خدای ظالم نه دی، بس فلا یرد ما یرد. دویم جواب داسې کوه چې دلته دا مبالغه راغلې ده خو د مبالغې دوه مخی، هر ځای کې مبالغې باندې نظر اچوه چې دا په کم مخ پرته ده، په شعر ده که په خط ده. د مبالغې یو مخ هغه د دغې فاعل په نسبت سره دغې فاعل ته وي، په جهت سره دغې فاعل ته وي. دا ظلم چې څوک کوي نو هغه ظلم ډېر کوي نو ظلام ورته وویلی شي. یعنی خلق وهل کوي، مثال په طور په چوکه باندې په یخنۍ کې دوه غوداره او دې زیتی کوي د دوو لختو په دې باندې ماشوم له 22 لختې ورکوي، نو دا ظلام. دا اوس په کم شو؟ په جهت سره دغې ظالم او دې فاعل ته راغلو. او یو مبالغه چې دا په جهت سره هغه د مظلومینو او د عبیدو ته شام، لکه سړی خو صرف دوه لختې چلی خو 350 کسان دي ټولو له دوه چوکې ورکړلې، ټوله ورځ د په دې ظلم کې په وهلو کې تېره کړه. یعنې مثلا د سکول هلکانو ته ګناه نه وه او دی لګیو چې دی ټوله ورځ په دې ظلم کې تېره کړه، دوه لختې 325 کسانو ته ورکړې، نو دا ټوټل څو شولې هلکه 650 لختې شو. نو دلته چې دا ظلام راغلی دی دا په جهت د فاعل نه دی، دا په دغې جهت د دغې مفعول د عبیدو دی
چې الله پاک ظلم نه کوي که الله ظلم کولی نو بندگان چونکې د الله ډیر دي نو بیا به الله ظالم نه وی ظلام به وی ولیکن الله لیس بظلام ظلام نه دی للعبید دپاره د عبیدو عبید یې ډیر د دې بل مثال قرآن شریف کې شته محلقین رؤوسکم محلق دا مبالغه ده په حالق کې سر خرونکي کې محلق چې مبالغه شوه ډېر نو دیو دا سرونه ډېر زیات خرئ څه معنی پوستکي تیاړئ نه نه هلته کثرت د حالقینو ته اشاره ده چې دومره ډېر کسان دي چې ډېر زیات کسان دي هغه ټول سر خرونکي دي نو هلته دا مبالغه په دې پیل په دې زیادت کې نه ده راغلی چې دا پیل ګینې دی یو ډېر قوي وکړو او دا سرونه سم په بیخ کې وخورول نه نه کثرت د افرادو کثرت د حالقینو ته اشاره ده دقه رنګې دلته هم دا ظلام کې کثرت د دغې افرادو ته به اشاره ده چې الله دپاره صفت د ظلم نشته که وی نو بیا خو بندګان ډېر دي په هر بنده باندې بیا کولی نو بیا به د الله ظلم د هر چا د ظلم څخه سیوا وي خو نشته درېمه توجیه دا ده چې دا ظلام دا د مبالغې صیغه ده نو په معنا کې جمع شوله مبالغ خو دې ته وایي چې یو سره بل او بل سره بل ملګری کې په معنا کې دا څو ظلمونه راجمع شي او دا عبیدم جمع ده د عبد مقابلة الجمع بالجمع تقاضا د انقسام الآحاد بالآحاد کوي ترجمه دا ده چې الله هیڅ ظلم والا نه دی په هیڅ بنده باندې الله شرشائی ظلم نه کوي په شرشائی بنده باندې هیڅ ظلم هیڅ ظالم نه دی په هیڅ بنده باندې دیر بابا څلورمه توجیه په دې کې د فخر بابا هغه وایي د الله تعالی چې څونه صفات راغلي دي نو هغه صفات د کمالي نو د الله تعالی په صفاتو کې د ظلم صفت نشتا که بالفرض والمحال د الله په صفاتو کې د ظلم والا صفت هم وي بیا به الله ظالم نه وي ظلام به وي لکه څنګه چې خدای رحمان دی پنځمه توجیه دا ده چې د ظلام کې چې دا کومه مبالغه ستا په نظر راځي مبالغه په دوه قسمه باندې ده یو مبالغه د نفي وي او یو مبالغه پی نفي وي او که یو مبالغه د نفي ده او یو مبالغه پی نفي ده یعنی دا آیات دا معنا ندام چې الله پاک ظلام د مبالغه والا ظالم نه دی نفس ظالم دی بلکې معنا دا ده چې د الله نه دا د ظلم والا خبره په مبالغي طریقې سره نه پیدا سمه نه پیدا مضبوطه نه پیدا کلکه نه پیدا پښتو کې معنی دا شو د الله نه دا نفي به طور مبالغه ده دا نه چې مبالغت نفي ده مبالغت نه ده نفي چې مبالغه نفي شوه نفس فعل ثابت شو نه دا نفس ظلم تی منفي دی نفي دی په طریقې د مبالغې سره شپږم جواب دا دی مولا صاحبه چې دا ظلام دې ځای کې دا صیغه د نسبت ته لکه صباغ دا د مبالغې صیغه ده خو دلته نسبت صباغ معنی رنگ والا رنگ ساز د رنگ والا دباغ دباغت رنگ والا غطوار عطر فروش عطر والا
ظلام هم دغه رنګې دی چې الله پاک ظلم والا نه دی، د ظلم سره د خدای جل جلاله کومه واسطه قایبه نه ده. نو په دې مضبوط اعتراض واردېدو چې لیس بظلام للعبید، دا خو نفي د مبالغه راله مقید بالقید، او هر کله چې نفي متوجه شي مقید بالقید ته دا نفي د قید کوي. نو د دې خو پښتو کې معنادار وته چې الله غټ ظالم نه دی، وړوکی ظالم دی العیاذ بالله، نفس ظالم دی العیاذ بالله. نو موږ ویل نفس ظالم هم نه دی، او موږ د دې څخه شپږ جوابات تا ته درک، دا ځای د یادولو وړ دی. الذين كسان قالوا چوای ان الله بشک الله جل جلاله عهد الینا وصیت کړه دې مونږ ته الله نؤمن لرسول چې مونږ به تصدیق نکو د یو نبی حتی تر دې پورې یاتینا چې راتګو کې مونږ ته بقربان فقربان ایبانی تاکله النار چې اخری اغیل راورو دایلا بلا دغه ویستل کدیره دی یهود پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې مونږ ته الله پاک په خپلو کتابونو کې دا ویلي دي چې کله یو پیغمبر راشي د پیغمبرۍ دعوه وکړي تاسو بیا اله منئ چې هغه تاسو په مخ کې داسې قرباني وکړي په میدان یې کښېني د بره اور راشي اور یې وسیزي قبوله شي نو بیا به پې ایمان راوړئ. نو که ته داسې معجزه مونږ ته راولې نو بس بلکل مونږ به د باندې ایمان راوړو. اوس ورله ورکوي جواب دا دی چې 4,000 پیغمبران تاسو ته راغلي وو او ټولو درته معجزې پیش کړي دي، یو منلی دی نه. دا تاسو چې کومه معجزه یادوئ پیغمبر درته دقه معجزه مخې ته پیش کړې ده بیا یې منلې ده نه. منل خو پرېږده هغه پیغمبران هم شهیدان کړي دي والعیاذ بالله، نو چې هغه معجزې هم درته پیش کړي بیا هم شهیدانول ولې؟ خو دا تاسو بانې کوئ، کله یو بانه او کله بله بانه، پوی بدو بانئ بسیار. قلتو تو وایا خوږ پیغمبره توبیخا ویرټه د دې اوس رټل پکار دي. قل توبیخا چې قد جاءکم یقینا راغلي تاسو ته رسول پیغمبرانو من قبل مخکې زمانه بالبینات په واضح احکامات سره، بالبینات په واضح معجزو سره. ترجمه بیا د دغه دواړو کې هم راغلیو تاسو ته رسول غټ غټ پیغمبران من قبلی مخکې زمانه، رسول معنی ډېر زیات پیغمبران من قبلی مخکې زمانه 4,000 پیغمبران درته راغلیو. وبالذي په بینات یې ملاتړ کړی دی، وبالذي او په هغه باندې قلتم چې تاسو یې وایي داسې قرباني درته پیش کړې ده چې اور خوړلې ده. فلم قتلتموهم تاسو ولې قتل کا هغې لره ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني. فإن کذبوکا که نسبت د دروغو کی تا ته فقد کذبا یقینا نسبت د دروغ شوی دی رسول غټو غټو پیغمبرانو ته. دا تنوین د تعظیم شو. کذبا نسبت د دروغ شوی دی رسولن ډېرو زیاتو پیغمبرانو ته، تنوین د پاره د تکثیر شو. دواړه ترجمې تفتازانی کړي دي په مختصر المعانی کې. من قبل که مخکې د تانه جاؤ بالبینات راتګې کړی په واضح دلایل باندې، والزبر په صحیفو باندې، والکتاب المنیر او په کتاب روښانه دلایل نقلیو باندې. جاؤ بالبینات راوړی وي بینات لرا، ګوره جاؤ دا لازمي فعل دی خو بالبینات کې د با سره متعدي شو. نو موږ به اوس دا معنا نه کوو چې راغلي وو، اوس بیا معنا کو راوړی وی بالبینات واضح دلائل. بینات څه ته ویل کېږي؟ مرتبة الالفاظ، ملخصة المعانی، مبینة المقاصد. چې دا درې خبرې پکې راجمع شي نو دې ته څه ویل کېږي مولانو؟ دې ته ویل کېږي بینات. هغې راوړي بینات، دا مراد د دې نه معجزه شوله د پاره د عوامو. والزبر او دارنګې راوړي صحیفې، مراد د دې نه
معجزې شولې د پاره د خواصو له بیلې معجزې راوړې وې والکتاب المنیر او دارنګې کتاب روښانه دلایل نقلیه دا چې دي نو دا معجزې شولې د اخص الخواص دپاره دې پیغمبرانو د عوامو خلکو دپاره معجزې راوړې وې د خواصو دپاره هم راوړې وې او د اخص الخواص دپاره هم راوړې وې بیا هم خلکو نو منلي نو زما نبی کتا او نه مني هم خیر دی تسلی شوله پیغمبر علیه السلام ته نو اوس به ورته ولیکې فإن کذبوک فلا تحزن تسلی ترې جوړه شوه که نه فإن کذبوک فلا تحزن دا معنا شو انسان له به د نور انسانانو په دغه باندې تسلی ورکوي چې لکه یو انسان هغه لږ بیمار دی نو هغه نه غټ ډېر بیمار به ورته وښیي چې ګوره هغه ستا نه ډېر بیمار دی تا لکه لږ غریب وي هغه ستا نه ډېر دغه دی ستا تنخوا لږه ده د هغه بل ستا نه نور هم لږه دی داسې به ورته یادوي سورت فاتر آیات نمبر 25 کې دا آیات هلته هم د دې نظیر راغلی دی هغې کې داسې دي جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير هلته ټول باندې مستقل با داخله ده بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ټول باندې با راوړي وایي د قرآن شریف دا قاعده ده جلال الدین سیوطي رحمه الله فرمایي کله ځایونو کې بنا د کلام علی الاختصار کوي لکه دلته کله ناکله چې دی بنا د کلام علی التمام والکمال کوي لکه صورت فاتر کې چې به کړی دویم دا ده چې د پیغمبرانو دا معجزې راوړي دي په دوه قسمې پیش کړي دي یو استقلالا او بل تبعا نو چې کله پیغمبرانو بینات راوړي دي ورپسې زبر او کتاب منیر راوړي دي استقلالا هر یو یې ځان له مستقل راوړي ده نو هغې باندې با داخله کړله چې داسې پیش کړي دي او دلته پې با داخله نه کړله معنی دا ده چې معجزې یوه راوړې ده بلې د تایید دپاره ورته پیش کړې ده او درېمې ورته هم د تایید دپاره پیش کړې مستقل معجزه هغه درېمه نه وه نو دلته ځکه په هغې باندې با داخله نه کړو د پیغمبرانو اتیان بالمعجزاتو په ګڼو معجزو کې په دوو طریقو سره وي یو طریقه دا ده چې استقلالا هر یو معجزه راوړي او دویمه دا ده چې یو معجزه استقلالا راوړي بالبینات بای پې داخله کړه او دا نورې ورسره راوړي تبعا تاییدا د مخکې دپاره صرف تایید کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی د مقدماتو د مرګ دی امام راضي په دې کې ډېر تحقیق کړی وانما توفون اجورکم بشک پورا بدل کړی شي تاسو ته اجرونه ستاسو یوم القیامه د قیامت د ورځې دو دیش نمونه دی فمن زحزح عن النار آغا سوک چی لری استلی شد جانمنا و ادخل الجنتا فقد فاز دا کامیاب یو سړی چې جنت تلاړې یو ګټې وکړه که دوا ملنګ دوه ګټې دي وکړې یو دی خیر ټول کړو بل دی وکړه دیدنونه نه دی جنت والا دوه ګټې وکړي یو دا ده چې جنت یې حاصل کو دویمه دا ده چې جهنم نه بچ شو مثال مې تاسو ته ویلی چې دا رنګې هغه هلک ناست دی د خپلې مور څخه خوږې خبرې کوي په دې کې ټوخی وشو څوک رالی چې خیر یې وکړو نو ماما رالی نو دی هلک دې مور ته ور ودنګل او په دواړه مخې دا مور ښکل کړه ویل یا مورې ویل ولې بچی ویل ما ته خو اوس پته ولګېده چې ته زما دوه ځای خپلی ویل هغه څنګه بچی ویل یو مې مورې بل مې د ماما خورې
نو جنت ته چې سړی لاړی یو خو څه شی شو جنت ته لاړی بل څه چل وشو ملا صاحبه د جهنم نه بچ دا د جهنم ناسې بچ کېدل دا وړه خبره ده والله چې دا ډېره عظیمه خبره فقط فاز دقه کامیاب شو وما الحیات الدنیا نه دی ژوند دنیوي ژوند د دنیا دا معنی مه کوه دا خو د مضاف او د مضاف الیه معنا ده ژوند دنیوي دا موصوف او صفت دی ها او په دې کې پوره کلام تیر شوی دی چې د دنیا اته معنی دی قرآن شریف کې وما الحیات الدنیا نه دی ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر دا سامان د دوکې دی دوکم دا و متاع هم دی متاع څه حیثیت نه لري متاع څه حیثیت نه لري په نغري کې چې دی پښتو ژبه کې ورته نغری وایي دا بل کې ورته کچن وایي که څه ورته وایي ځکه دی مطبخ ورته ولې نه په هغې کې چې د غوړو غوړو شیزونو د تبۍ دپاره کومه کپړه پرته وي هغې ته متاع وایي لکه د لغتو امام دی نو هغه وایي په دې متاع پسې ګرځم چې دا متاع معلوم کړمه نو دا به زه د قبایلو ژبې لره عربو کې نو هغه خلکو ته دا ژبه صحیح معلوموي خاریان و ماریان خود جب لا خپی و لاسونه مات کی کن وران ټکی دی ورانو نو وران نوار جوړ کو خاریان میروالو تی روان جوړ کو روان نوار او چې ویلی که نو پښتو کې لیکل وران شي ورانو نو دا خدا جب ماته را ماته کی کن نو دی لاړی هلته نو اوس په کور کې آواز دی چې را سپي متاع وتښتاو جال کلبو واخذ المتاع وفر الى الجبل زما کې خیری مقصد حاصل شو تپوس یې وکړو چې دا څه شی یادوي وایي دا دغه کپړه یادوي چې دا کوم باندې دا طبقې وغیره غوښه مخه دا یې پې دغه کړي مګلي را مګلي وي سپي پې دا ګمان وکړو د هغې نه خو غوړ بیتله او د غوښې بي چې دې کې به غوښه او په هغه کپړه کې غوښه مخه نه وه نو دا متاع ورته په دغه معنا باندې نو دنیا کې موږ او تاسو دا دغه پې کوو ګمان پې کوو چې ګینې دې کې خوشحالي پرته ده حالان کې دې کې خوشحالي پرته نه ده خوشحالي په کوم ځای کې پرته ده د الله په دین کې نو متاع الغرور د دوکې سامان دی لتبلون خامخا به تاسو ازمایلی شئ فی اموالکم په خپلو مالونو کې او په خپلو نفسونو کې بالقتل په قتل باندې به والجرح په جرح دا ازمایش به راځي ولتسمعن خامخا به تاسو واورئ د هغې کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم ومن الذین د هغې کسانو نه چې شرک یې کړی دی اذن کثیرا رد بدی دا مفعول به د لتسمعن ده ولتسمعن اذن کثیرا تاسو به واورئ ډېرې ردې بدې من الذین اوتو الکتاب نه به م والئ او د اشرکو نه به م واورئ ټیک ده وَإِن تصبروا کچرت تاسو صبر وکو وتتقوا پرهیزګاري وکړله فإن ذلک بېشکه دا من عزم الامور د مقصودي کارونو نه دی من عزم الامور من خیر الامور بهترین کار پکې دقه دی وَإِذْ رایات که هغه وخت اخذ الله چې واغستل الله تعالی میثاق الذین مضبوط لوز د هغې کسانو نه چې ورکړی شوی دی کتاب لتبیننه خامخا به تاسو بیانوئ دی کتاب لره للناس خلکو ته ولا تکتمونه او نه به پټوئ دی لره سوال پې ته کوه چې یو پیری بیان وشو نو د بیان سره په خپله باندې کتمان ختم شو چې بیانوی به نو کتمان په خپله باندې د مین نه لاړی نو بیا څه معنا ده چې ولا تکتمونه بیان خو عدم کتمان ته شامل دی جواب دای تاکیدن ذکر کو لتبیننه للناس دی پسی ولا تکتمونه تاکید دی تاکید دویمه توجیه دا ده چې نه دا تاسیس دی دا د بیل بیل حال سره لګیږي
لتبیننه للناس حالا، اوس به خلکو ته بیان کوئ په دې عین موقع په دې ورځو شپو کې، ولا تکتمونه مآلا، راتلونکي زمانه که داسې راشي بیا نه پټوئ خبر، مآل سره ولګېد. دریم دا دی چې لتبیننه للناس په غیر د مطالبې نه، چا مطالبه د بیان نه ده کړې ورته کښېنه بیان ورته وکړه. ولا تکتمونه پس د مطالبې نه، که ستاسو نه مطالبه وکړله د دې خبرې نو تاسو بیا پټوئ نه، هغه ته به خبره بیانوئ. څلورم دا دی چې ولا تکتمونه دا جمله حالیه ده، یعنی په حال کون ستاسو کې چې غیر کاتمین، تاسو به پټونکي د حق نیست، بیان بیا کوئ. په کومه طریقه به بیان کوئ؟ دا بیان هم په دوه قسمه باندې دی. لتبیننه بیان په دوه قسمه، یو بیان داسې بیان دی چې څه ښکاره او څه پټ بیان دی وکړو خو سم دی واضح نه کو، او یو فصدق بما تؤمر چې تی وشلې او ښکاره کړې چې دقه شی دی. فصدق بما تؤمر، شلېدلی بیان چې څه ته وایي. ولا تکتمونه معنا دا ده چې تاسو به بیان کوئ دې لره خلکو ته په حال کون ستاسو کې چې پټونکي به نیستی، بالکل صفا بیان د الف نه د یا پورې په من او په عن سره به ټول بیان وکړئ. دا څلور توجیه شوي. فنبذوه نو دی اغرضو دی لرا وراء ظهورهم رستر شاگانو د دیونا واشتروا واخست په دی باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي ډېر بد دی هغه یشترونه چې دی وی علي. لا تحسبن الذين ثمنا قلیلا کی تشریح تیرا شوی ده، کل ما فی الدنیا قلیل. لا تحسبن الذين گمان مکو پاکستان یفرحون چې خوشحالي کوي بما پاغه باندې اتو چې راتګې کړی دی. ويحبون دی خوخی ای یحمدو چې دیو صفت وشي بما پاغبانی لم یفعلو چې دیو ندی کړي. ځینې انسان صرف په دې خوشحالي یو کار د نه دی کړی اسی په دې پسې حساب دی، نو دا خوشحالي چې دا کار مې کړی هم نه دی او زه پې یادېږم هم. فلا تحسبنهم هرګز ګمان مکوه په دیو باندې بمفازة په خلاصۍ سره من العذاب د عذابنا. مفازه خلاصي ته وایي. دی شړې دشتې لی چې مفازه نوم ایښودی دی دی تفاولن ایښودی دی. امام ثعلبي وایي شړه دشته کې خو سړی رواني نو اکثر په هغې کې ګیر شي، د غلو د لاندې راشي، د شرمخانو لیوانو د لاندې راشي، نو شړې دشتې لی مفازه خلاصې یا زید خلاصي دا نوم یې کېښوستو تفاولن. شریعت کې تفاول روا دی او بدپالي ناروا ده. من العذاب د عذاب معنیګانې مینه د عذاب یې ته څلور معنیګانې کړي وي ښه ولهم عذاب علیم. او قرآن شریف کې 20 قسمه باندې عذاب راغلی دی، د عذاب 20 صفات دي، او د کافرانو د زړونو 20 صفات دي، هغې ته صفات قلوب الکفار وی. نو اغم ویش عذابون ویش. او علیمون کې دو توجیه دي، علیمون بر وزن فاعیل مبنی للفاعل په معنا د مؤلم بل ته درد وررسي. نو دی عذاب ته ځکه عذاب علیم وی چې دا چاله چې ورکیږي هغه ته درد وررسي. الله هم دې وساتي. او یا دا فاعیل وزن مبنی للمفعول دی په معنا د مؤلم درد وررسولی شوی. نو عذاب ته څنګه درد وررسولی شوی دی؟ ته چې بل سوک څپېړه ورکې او بیا د خپل لاس له پوکي ورکې دا ودړدېږي. نو په ما ظن وکړه چې دا بل مخ به دې څومره دړدولی چې دا عذاب په خپله دړدېږي. نو چې دا عذاب کوم انسان ته ملاویږي خدای خبر هغه به څونه دړدېږي. الله هم دې وساتي. ولله ملک السماوات. او دا خلاصه د بیان دا اثبات د توحید دی. خاص یو الله لره حکومت د اسمانونو او د ځمکو دی. والله الله پاک علی کل شیء پر یو شي باندې قدیر د قدرت والا دی. کلام پکې تفسیری تیر شوی دی چې کل شیء کې کوم شیء مراد دی
شیء ممکن فکر دې رالی که نه دا شیئون کله مصدر مبني للفاعلي کله مصدر مبني للمفعولي کله په معنا د شائني بې خدای باندې اطلاق نه کېږي چې شائن شي او چې مشیء مشوء شي مبني للمفعول به اطلاق چې شائن شي په الله اطلاق کېږي او چې مشیء او مشوء شي به په الله پاک باندې اطلاق نه کېږي دلته مصدر مبني للمفعول په معنا د مشیء سره دی صرف ممکن ته شامل دی فکر دې رالی هغه اعتراض به نه کوي چې الله داسې ګټه پیدا کوی شي چې بیا یې نشي اوچتولی هغه خبره دې ته ور شامله نه ده ځکه چې هغه شیء مشیء نه دی او ممکن نه دی ان فی خلق السماوات دا دلیل د توحید دی بېشکه په پیدایش د اسمانونو کې او د ځمکې کې او اختلاف اللیل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې اختلاف د شپې او د ورځې شپږ توجیه مې راته ویلي یادم دا زړې خبرې دوباره بیا تاسو په خپله ځان ته یادوئ سماوات کې مې په دې باندې دلایل ویلي چې اسمانونه شته د سیندانانو دلایلم ختم کړي مات کړي یوه دویمه دا ده چې سماوات جمع کثرته د اسمانونه ودي نو بیا څنګه نو د هغې جوابات مې درته دوه کړي وو لآیات دا نښې د قدرتونه دي لأولي الالباب دپاره د خاوندانو د عقلونو خاوندان د عقلونو نه پیژنم نه پیژنې ګوره ورته الذین کسان دي یذکرون الله چې یادوي الله تعالی لره قیاما وقعودا په ولاړ او په ناسته والا جنوبهم په اړخونو باندې ویتفکرون فکر کوي په پیدایش د اسمانونو د ځمکې کې او وایي ربنا ما خلقت هذا تا نه دي پیدا کړي دې لره باطلا باطل بې پیدې سبحانك فقنا عذاب النار نو اولو الالباب معلوم شو چې کوم د الله تعالی ذکر کوي ذکر هر ټیم کې الله یادوي هر ټیم کې الله جل جلاله یادوي علامه ابن القیم رحمه الله د ذکر 12 اقسام ذکر کړي نو ټولو ته دا ذکر شامل دی ګوره څوک د الله په نوم ورکړه کوي دا د لاس ځان له ذکر دی جړه کوي د خدای د یېرې دا د ژبې د سترګو ځان له ذکر دی په غوږونو باندې قرآن اوري احادیث مبارکه شریعت مسائل اوري نو دا د ځان له د غوږونو ذکر دی په ژبه باندې لګي په زړه باندې لګي سجیده باندې پریوتې وغیره دا چې څونه د خدای بندګي دا ذکر دی څونه د خدای بندګي ده بس دا ذکر دی اعلی ترین ذکر دا دی چې انسان نه الله نه یېرېږي هر ټیم کې دته الله پاک په زړه کې وي کله هم ترې نه یېرېږي دې پسې دویمه مرتبه بیا دا ده چې داسې خو ته الله یېري خو چې مخې له یو کار راشي د نیکۍ د بدۍ نو الله ورته یاد وي دام ذکر الله دی نو هر حالت قیام قعود او اړخ په دې کې تعمیم د حالات رالی تعمیم الحالات چې بس هر ټیم کې ورته الله یاد وي او بیا فکر هم کوي فکر خو بیا ډېر بهتر دی تفکر ساعت خیر من القیام لیلة حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي لږ ساعت د فکر وکړو دا د ټولې شپې د عبادت نه زیات بهتر دی په دې ډېر عبادت باندې معرفت تا ته لږ اصیل شي او په لږ فکر به درته ډېر معرفت حاصل شي او مقصد معرفت دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون یعنی دا فکر ولې هلکه ډېر افضل دی د ډېر عبادت نه ځکه په ډېر عبادت باندې لږ معرفت حاصل شي او په لږ فکر باندې ډېر معرفت حاصل شي مقصود خو معرفت دی مقصود سره ملازایبه معرفت دی الفکرة مرآة تریک حسناتک و سیئاتک دا فکر چې دی یو آینه ده تا ته خپل حسنات او سیئات ښیي یو به داسې فکر هم کوي چې زه په څنګ په نیکۍ روان یم که په بدۍ د سهار چې راپاڅېدلی یم نو ماخوستنه پورې مې کم کم کارونه وکړو نو ځان پسې لږه ویډي وګرځوه ځان اندازه لږه وګوره دا هم ښه فکر دی یو د الله تعالی په قدرتونو کې دا فکر کول یو د اخرت دپاره فکر کول
مراقبه موت چې څه ته وایي حضرت تانوي رحمه الله فرمایي مراقبه موت چې بس ماله مرګ راغلی اوس مې لاسونه کار نه کوي پښې مې کار نه کوي زه به مخکې په خپله باندې تلم اوس مې نور خلک کور ته وړي د کور نه مې نور خلک راوباسي مخکې به دا جامې ما د ځان نه ویستلې ځوړندې به مې کړلې اوس به رانه بل څوک جامې وباسي لاسونه مې کار نه کوي د خپلو خپو نه پیزار نشم لرې کولی د خپل لاس نه ګړۍ ګینټه نشم لرې کولی ځان ته ټوپۍ پټکې نشم په سر کولی داسې مراقبه به شروع کړي نو بیا به پسې جنازې له لاړ شي بیا یې قبر ته راوړم هغې له به راشي قبر کې یې کېښودلم پلار روان دی زوی روان دی ورور روان دی ترزي روان دی یاران دوستان شاګردان ټول د دنیا رانه روانه ده زه یې پرېښودم چا ته نو خپل عمل سره پاتې شو دې ته وایي داسې به بیا پکې د دې قبر د ځای نه چې ملایکې تپوس له راشي دا به پکې راولي چې زما څه شی په کار راځي اوهو هلکه زه به چې ورته ناست یم قرآن شریف خو دا دی نوجوان په شکل کې رالی ملایکو ته خبرې کوي دا زما میلمه دی خیال کوئ دا خفه نه کوي او قرآن شریف مې په کار رالی داسې به پسې دې ته تفکر وایي دا ډېر افضل ترین شی دا د هدایت د پاره شاټ کاټ نږدې لار ده یو انسان چې د سلامت کال عبادت وکړو بل یو دوه درې ورځې دکه دا مراقبه موت وکړله حقیقت دا دی چې د دې درې ورځو مراقبه موت کې به د ده اصلاح سیوا وشي د کال د عبادت نه هم ابو دردار رضی الله تعالی عنه چا پوښتنه وکړه د صحابه و مشن وایي تفکر هغوی به تفکر کول د صحابو په لاره باندې به موږ مخې ته مزل ښه کوی شو که نه که دی نو دا معنا شو اوس دې کې یو مسله د اختلافي چې دا تفکر دا افضل دی که دا نفلي عبادتونه تلاوت او دارنګې صاحب نوافل او دا اعمال چې سړی کوي دا بهتر دي نو دې کې دوه ریګانې چلیږي یو ری د صوفیه کرامو د هغوی وایي تفکر افضل دی او بل ری د فقهای کرامو د هغه وایي دا نفلي عبادات دا افضل دي چې سړی نوافل کوي مونځ کوي وغیره وغیره ولکل وجهة هو مولیها دا د دغې مد نظر صحیح د صوفیه کرامو معرفت وي په تفکر معرفت حاصلیږي او فقهای کرام وایي په احادیث مبارکو کې د تفکر بیان کم راغلی دی او د نوافلو د اهتمام بیان پکې ډېر راغلی اشراق وکوئ او اوابین وکوئ او صاف وکوئ او دارنګې تحیت المسجد وکوئ تحیت الوضو وکوئ دا وکوئ دا وکوئ دا بس وایي د الله نبي ښه پوهېږي هغه موږ ته د نفلي عباداتو ترغیب ډېر دغه کړی دی دا را کړی دی نو ځکه موږ وایو چې نفلي عبادت د تفکر نه افضل دی که دی راغلی موږ او ستاسو دپاره دا ټول هر څه بهتر دي چې کوم هم وکړه هغه ښه ده ربنا ما خلقت هذا باطلا ګوره په اسمانونو کې دغه کې دا دونه لي اسمان خدای ولې ودرولی دی نو خدای پاک سره ولې ماشوم په شانته دی چې ماشومان د دې خټو نه ځان له څه لوښي موښي ساس کي یا یو ماشوم چې کوم دی ځان لره بادیوه قارغه ساس کي په منځ کې څه پیدا میدا نشته چې ځان یې مشغول کړی نو خدای پاک خو سره دې لپاره پیدا کړي دا دونه لي اسمان یې ولې پیدا کړی دی نو چې بیا موږ نظر په شریعت واچو انسان لی پیدا کړی او دی ما لی پیدا کړی چې دا د خدای په دربار باندې څونه قیمتي یم نو دا زه بیا د څه شي دپاره پیدا کړی یم زه دا اسمانونه او ځمکې خو یې زما نه قربان کړې زه یې د څه نه قربان کړی یم د خپل عبادت نه د دین نه الله اکبر دا قرآن او دین دونه خدای ته ګران دی چې د دې نه زه قربان کړی یم د دې نه انبیا علیهم السلام قربان کړي دي د دې دین د وجې نه د انبیا علیهم السلام شهیدان شوي دي د هغې په منځ دوه ارې شوي دي د دې دین د وجې د هغې غاښونو نه وینې تللي دي الله اکبر دا قرآن او دا دین خو هلکه ډېر اوچت چیز دی ګوره خدای ته ډېر ګران دی
نو په خپله باندې سړي ته نتیجه را واضح شي. هذا باطله، باطله معنی څه ده؟ ای لغیر شیء. فواید فی مشکل القرآن د عز ابن عبدالسلام، دا مشهور محدث و مفسر دی عز ابن عبدالسلام، د خپل کتاب دا کړی لیکلی دی فواید فی مشکل القرآن، ښکلی کتاب دی یو جلد. نو باطله معنی لغیر شیء. مقایس اللغت د ابن الفارس معنا کوي د باطله ذهاب الشیء وقلة مکسه ولبسه، دې ته باطل وایي. دلته د باطلن نه مراد بې پیدې چې څه حکمت باندې نه بنا نه، د خدای کارونه خو د حکمت نه ډک دي، باطل نه دي. دلته ګوره د باطل معنا پانی ونه کې، دا خو پانی دي که پانی خو دي، بل ځای کې به راشي چې سوا د الله نه څونه شیزونه دي الباطلو هغه پانی دي، هلته به د باطل بې نه معنی پانی، او دلته د باطل معنا ده بې حکمته بې پیدې. دا شیزونه خدای بې حکمته بې پیدې نه دي، پیدا په هر شیز کې چې کوم دی د الله پاک پیدې دي، د انسان دپاره پیدې پکې دغه کړي حکمتونه دي. خدای پاک په خپله پیدا پکې نه ده لټولې، افعال د باری تعالی معلل بالاغراض نه دي. سبحانک، سبحان څه ته لیکي؟ تسبیح نزهه و بعده مما لا ينبغي، تفسیرات احمدی د ملا جیون. سبحان معنا سره تنزیه الرحمن عن الشرکاء، تفسیر مظهری. فقنا وساتی منگا عذاب النار، عذاب دورنا ربنا ید منگا رب انکا بشکتو آسوچ داخل کی نار لرا فقد اخزیتو تاش رسو شرمندکا غلرا وما للظالمین نشتر پارد الظالمان من انصار امدادیان. ربنا اننا سمعنا منگا واولد المنادین دا آواز لگون کنا، دا منادی پخپل زمانہ کی پیغمبر وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او داغه نه بعد به ټول اهل قرآن دي. ینادی للایمان، چې اوازونه لګي ایمان ته، آمنو چې ایمان راوړئ بربکم، فآمنا نو منگا ایمان راوړو، ربنا اے د منگا رب فاغفر لنا بخنه وکې منگا تا ذنوبنا د غټو ګناهونو زمنګا، وکفر عنا او لري که د منګنا سیئاتنا واړو ګناهونه زمنګا، وتوفنا وفات که منگا لره مع الابرار سره د نیکانونا. د ابرار معنی روانه ده. ربنا اے د منگا رب واتنا راکې منگا تا ما هغه وعدتنا چې تا وعده کړې ده زمونږ سره علی رسولکا علی لسان رسولکا، په ژبه د رسولانو ستا باندې. لسان پکې د لسان څه ته وایي؟ جسم لحمی مستطیل تكون في الفم وتصلح للتذوق والبلع والنطق، ولا تخزنا مرسواك ومن لرى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم قبول والي وكديو لرى رب ديو او دايو تويل شي زنزايكوما عمل عامل عمل ديو عمل كونك منكم دتاسنا من ذكر او انثى. دا تعمیم یا پا عامل کی دے یا پا عمل کی دے. اول دا تعمیم پا عامل کی اولگوا کہ دا عمل ذکرین نارینہ انسان کرے بھی او انسا کہ زنانہ کرے بھی، کہ دا عمل ذکرین کامل انسان کرے بھی او انسا کہ ناقص انسان کرے بھی، دا ارچا عمل نزایہ کو. دویم داره چې دا تعمیم په عمل کې دی، دا عمل عام دی ذکرین، که کامل عمل چا کړی کامله برخه به ورته میلاو شي، او انسا که ناقص عمل یې کړی دی نو ناقصه به ورته میلاو شي. بعضکم بعض تاسو نه من بعض د بعضونه دي په الدین والنصرت. اوس ترغیب الی الجهاد دی. فالذین آکسان هاجروا چې هغې پرېښودي دي وطنونو لره
هجرت یې کړی فارقو اوطانهم و اخرجو دا شړلی شوي دي من دیارهم د کورونو خپلو نه و اوزو ضرر ورته ورکړی شوی دی فی سبیلي په لاره د ما کې فی طاعتي وقاتلو قتال او جهاد یې کړی دی وقتلو شهیدان شوي دي لوکفرن خامخا به لرې کړم د دیو نه سیئاتهم ګناهونه د دیو داخل به کړم دیو لره جناتن جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه ثوابا بدله ده من عند الله والله عنده حسن الثواب د الله په نسبت باندې ښایسته بدله ده لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد په دې ښارونو کې چې خلک د تجارتونو او د کسبونو دپاره اوړي راوړي او جازونه ګرئ راګرئ ګاډي ګرځئ راګرځئ او نور نشې ته په دې دا د تا په دوکه کې ونه غورځي دا لوګه نفعه ده متاع قلیل لهم متاع قلیل دې دپاره لوګه نفعه ده څنګه لږه نفعه ده ادغاس نوم او كذل زائل ان اللبيب بمثلها لا يخدع حماسة الزرفاء توي پړم بجل نهم صفحه کې د دنیا په باره کې دا شعر ویلی دی ها وی ادغاس نومن ګډ وډ خوبونه دي نن به خوشحالی مازدیګر به خفه یو لانجال یو ګنټه کې په خوشحالۍ تېرې شي بله ګنټه کې به خفګان که یو ورځ یو ټیم باندې ښه خبر واوري بل ورځ به خبر د خفګان خبر پکې اوري که یو ورځ ګټه وکړي بل ورځ به تاوان وکړي او کذبل زایل سوری دی زایل کېدونکی دی سوری دا دې خوا ډېر دی لږ وروسته بیا ګوره دې خوا سوری به ختم شوی ان اللبیب بمثلها لا دا لبیب چې دی عقلمن انسان په مثل د دې باندې دوکه نه خوري قاضی سید جمال الدین دناوگئی بدیز ہے کہ 97-1-8 ہم اسے ترجمہ کولا 97-1-8 کے دلتا شیر ویلیو وی چیست دنیا آز خدا غافل کنن اہل دنیا کافران مطلقا اہل دنیا چون سگی دیوان ان روز و شب در بق و بق شق و ان د دنیا څه شی دی بس د الله پاک نه غافل د دنیا معنا ده د الله نه غفلت یو سړي سره بلا دولتونه دي خو لیکن د خدای نه دی غافل کړی نه دی دا دقه پیسې د الله د دین دپاره لګوي نو دی دنیادار نه دی دی ښه سړی او که یو سړي سره 1 روپۍ هم نشته دی خو د دنیا دا سوچونه داسې تاویي ګډ د بلندازي په شان ته چې زم پیدا کم او داسې وکم داسې وکم داسې 1 روپۍ هم نشته دی نو دی دنیادار دی په ړومبۍ سپاره کې په دې باندې موږ ټول صورتونه جوړ کړي په حواله د کتبو اصل کې دقه خبره ده چې اخرت نه کوم انسان غافل شوی دی بس دا دنیا کې گیر دی او چې د اخرت نه څوک غافل نشو نو که هغه په سرو زرو کې ګرځي که نه هم پروا نه ده اخرت سره فکر شته ثم مأواهم جهنم بیا اوس زید اوسېدو د دیو جهنم دی جهنم په طبقو کې یو طبقه ده جهنم مخکې تېر شوي که سخت کاڼي ته جهنم وایي یا هغه ډونګه چې ویښ نه لري یا هغه کویا ته جهنم وایي چې دا خولې ورانه شوې وي نه وي جوړه شوي بده بیچونه ده لیکن الذین دا بشارت اخروی دے لیکن الذین لیکن آکسان اتقوا ربهم چه غیری دلی دخپل ربنا دا غیر دپارا جنتون دی بیگی بلان دی دا غیر نهرونا خالدین پی همیشه پاگی که نزلا من عند اللہ دا من مستی دا نزلا من مستیا دا نزلا مانا عطوا دا من عند اللہ او آغا چی پنیز دا اللہ تعالی دی خیر للابرار دا دیر بہتر دی دپارا دا نیکانو خیر للابرار دی ابرار کې راته یو تفسیر کومه چې ابرار چاته وي 15 تفسیر دي د ابرارو چې د ابرار موږ وپېژنو او یو دا ده چې دې کې راته لغوي سرپي دغه لږ کوم
یو قول خو په دې کې دا دی چې دا ابرار جمع د برن ده. برن نیک ته وایي، برن نیک، ابرار دا جمع ده. او برره په اخیره سپاره کې راغلي برره، دغه بیا جمع د بار ده، بارم نیک ته وایي. نو ابرار جمع د برن شوه او برره جمع د بارن شوه. التاج والاکلیل او المصباح المنیر، دې دوانو کتابونو داسې خبره ذکر کړې. مصباح المنیر په 18مه صفحه باندې، التاج د لغتو کتاب شپږم جلد 701 صفحه. نو ابرار جمع د بر او برره جمع د بارون. دویم قول په دې کې د امام راغب اصفهانی رحمه الله دی، هغه وایي نه، ابرار دا جمع د بارون ده او بررتون به دغه جمع د برون ده. یعنی د دې بالعکس ویلي. مفردات وګورئ 115 صفحه باندې. او علامه فیروز آبادی رحمه الله تعالی د دې امام راغب تل درنه کړې ده چې دا قول راجح دی. بصائر ذوی التمیز دویم جلد 213 کې راغلی دي. او البرهان کې علامه زرکشی هم د دې مفردات په شان ته خبره کړې ده چې دا ابرار دقه جمع د چا ده د بارون ده او برره دا جمع د برون ده. اوس ابرار چاته وایي؟ ابرار نیکان. د دې پنځه مصداقات دي. نمبر 1 الذين يخرجون من طاعة ويشتغلون في طاعة، دا خیسته تفسیری دقه. الذين يخرجون من طاعة ويشتغلون في طاعة، د یو طاعت نه پارغیږي او په بل طاعت باندې مشغولیږي. یو د نیکۍ کار نه پاڅېږي بس بل د نیکۍ باندې ورشي. تر درس نه پاڅېږي بس بل په نفلو یا په تلاوت باندې ورشي. نفل تلاوت نه پاڅېږي په ذکر باندې ورشي. یا د دې عبادت دپاره ځان دمه کېدو دپاره سملي. یخرجون من طاعة ويشتغلون في طاعة، دې ته ابرار وایي. به د دې کار د نیکۍ دی. د دې کار چا دی؟ د نیکۍ. دویم تعریف والا امام بخاری رحم الله په ادب المفرد کې کړی دی. وی هم الذین بروا الآباء والابناء، توانو طرف ته دا خیال وساتي، د مور او پلار د حقوق هم خیال وساتي او د خپلو بچو د حقوق هم خیال وساتي. دا ابرار هم مور او پلار ورته یادي، هم بچي ورته یادي. دریم حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي ابرار آغا خلق دی وی حتی لا یؤذون الذر، چې دا سره واړه واړه میږان دي کنه دیو تم ضرر نه رسوي. په لاره رواني میږې نه وژني، میږي خپه نه ږدي. تفسیر ابن ابي حاتم دا قول لا نقل کړی دی. څلورم تفسیر مقاتل وی ابرار څه ته ویلی کېږي؟ بس د رب تابعداران، د خدای تابعدار چې خدای ورته څه وایي وکه وکه، مکه مکه. تفسیر قرطبی کی صورت الدهر چې راواړی په هغې کې د ابرار معنا کړې دغه بې پنځمه شي چې د حقوق الله ادا کوي او نظرونه منښتې پوره کوي. خیر للابرار. وان من اهل الكتاب، بشک بعض د اهل کتابنا لمن
خامخا سود یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله باندې هغه چې نازل شوی کوم تاسو ته هغه چې نازل شوی لهم دیو ته خاشعين لله یریدونکي دي یو الله نه لا یشترون بآیات الله نه اخلي آیاتونو د الله باندې ثمنا قلیلا اولئک ذا کسان لهم د دیو د پر اجر د دیو د عند ربهم ان الله بشک الله جل جلاله سریع الحساب د جل حساب والے سریع الحساب مخکې تیر شوی یا ایها الذین آمنوا دا بیا ګوره په خاص خطاب سره مخاطبه رااله نوسی کر دا خطاب راغلی یا ایها الذین آمنوا او دې ته خلاصو نچوڼ د دې صورت وایي خلاصو نچوڼ یې دې ته راوتو چې یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون ګوره د صبر اوله درجه تصبر دی او د صبر دویمه درجه مصابره ده او د صبر دریمه درجه چې دا استبار دی دا یو درجه صبر چې چاته میلاو شي تصبر په دې کې انسان ته 300 درجې میلاویږي یو درجه والا د ځمکې نه تر کوم دی پورې د ځمکې نه والا دا د اسمان پورې دا یو درجه د 300 درجې دي او مصابره چې د انسان لږ نورم په دې صبر کې مقام حاصل کړي نو بیا دته 600 درجې دي او یوه درجه والا د ځمکې نه تر دوم اسمان پورې او درجې 600 او بیا استبار په دې صبر سم کلک شي هغه اعلی مرتبه او حاصل شي دته 900 درجات ملاویږي او یو درجه تحت السران عرش معلا پورې دقه نهایت مولا علی قاری وای دا استبار د دې صبر مرتبه اخیری مرتبه ده اخیری نهایت استبار ده تصبر مصابره او استبار اوس راځه دلته دا ټول صبرونه یاد کړي چې دا په ځان کې را پیدا کړي مرتبه په مرتبه باندې د آیات توجیهات ته ګوره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اصبروا علی الشریعت په شریعت باندې برابر شریعت کو پیج دا ظاهر شریعت قرآن شریف سوی دا وکي حدیث وی دا وکي دا مکوي کول او نه کول اصبروا علی الشریعت وصابروا ځان کې په زور صبر پیدا کوي علی الحقیقت د حقیقت اتباع وکړي شریعت به حقیقت ورابطو او محکم شي په طریقت کما لار امرانی ولیدا د تصوف یا بل لار دا ټول طریقت کې راځي واتقوا الله ویرګي د الله پاک نه په معرفت کې لومبۍ ترجمه هیدا شپه اصبروا علی الشریعت وصابروا علی الحقیقت ورابطوا فی الطریقت واتقوا الله فی المعرفت دویمه توجیه د عالم اے د ایمان والو اصبروا علی الجهاد وصابروا ځان کې په زور صبر پیدا کوي علی شدائد الحرب آسان کار خو نه دی کړ ورابطوا تیار اوسے گئی د پاره د اعلان په اعلانی جهاد راشي چې تیار است واتقوا الله فی نیت الجهاد چې جهاد د الله د پاره وکي لعلکم تفلحون علی الاعداء دشمنانو به کامیاب شي دریما تفسیر قشیری معنی کوي اے د ایمان والو اصبروا بنفوسکم نفسونو کی صبر پیدا کئی وصابروا بقلوبکم
په زړونو کې ځان کې په زور صبر پیدا کوي. ورابطو باسرارکم، په رازونو خپلو کې ټول کارونه برابر کوي. د نفس اصلاح وکوي، د زړه اصلاح وکوي او د خپلو رازونو دا رازونه د الله دپاره وګرځوئ. درې شو. څلورم، اے د ایمان والو اصبرو، تاسو صبر وکئ بصلاة الفجر، وصابرو ځان کې په زور صبر پیدا کوي بصلاة الظهر، ورابطو تاسو کلک او مضبوط شئ بصلاة العصر، واتقوا الله، ویرګئ د الله نه په باره د مانځه د ماښام کې لعلکم تفلحون بصلاة العشاء، ځکه دا خصوصیت دی د نبی علیہ السلام د امت ته ماخوستن، په هغې به کامیاب شي. پنځمه دا ده چې ای د ایمان والو اصبرو علی النعماء والصابرو، ځان کې په زور صبر پیدا کوي علی البأساء والضراء، ورابطو کلک شئ فی دار الاعداء، واتقوا الله، ویرګئ د الله پاک نه چې الہ الارض والسماء، الہ د ارضی او د اسمان دی، لعلکم تفلحون فی دار البقاء. علامہ ابن القیم سے په بدائع التفسیر کې دا ترجمه کړی. بل ترجمه دادا یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو اصبروا علی ملاحظة المثوبت، وصابروا علی ابتغاء القربت، ورابطوا فی محل الدنو والزلفت. ملا علی قاری دا معنی کړ. صبر پزان کې په ملاحظه د مثوبت کې پیدا کوي، خدای ته رجوع، خدای ته به څنګه ورځئ، او دارنګې ابتغاء القربت چې خدای ته سیر الی الله شروع شلو، نو وصابرو بیا ځان کې په زور صبر پیدا کوي په ابتغاء د قربت باندې چې څنګه به اوس ښه نزدېکت حاصل کړي مرتبه. ورابطو کلک او محکم شي په محل د دنو د زلفت کې چې ورنږدې شي، هسې نه چې نن ورنږدې شي او بیا ماښام له داسې ګناه وکړي چې بیا په میلیونو میلیونو لرې وځي. نه بیا خیال ساته چې واپس ته نه دغه مرتبه لاړه نه شي. بل توجیه دا ده یا ایها الذین آمنوا، یا د ایمان والو اصبروا مع نبیکم، د نبی سره کلک ودرېږئ په میدان، ځان د نبی پرې نه دی. وصابرو ځان کې په زور صبر پیدا کوي علی عدوکم فلا یکونن اصبر منکم، اسې نه چې ستاسو دشمن کافر ستاسو نه زیات صبرناک نشي، چې هغه په جنگ صبر کوي سره د دې چې مرداریږي، ته خو شهیدیږي، ته ولې چې کوم دی په جنگ صبر نه کوې. ورابطو انتظروا الصلاة بعد الصلاة، د یو مون نواله د بل مون پورې د انتظار د مانځه کوه. ورابطو یا رابطو معنی داویمو، امیشواله به پیدا کوي په دغه خپلو اعمالو، داویمو. یو توجیه کوم نو باس یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو اصبروا علی محبت ابی بکر، وصابروا ځان کې په زور صبر پیدا کوي علی محبت عمر، ورابطو او دارنګ کلک شي مضبوط شي په محبت عثمان. واتقوا الله، ویرګئ د الله جل جلاله نه په محبت علی، علی رضی الله عنه سره محبت وکئ، ادر دنه پاتې نشي یا درنه پکې زیادت را نشي په خپله مرتبه. لعلکم تفلحون، خایږي چې تاسو کامیاب شئ په محبت
څلور یارانو سره لعلکم تفلحون په دې تاسو دغه شي کامیاب شي. حضرت نبی بابا رحمه الله فرمایي چې دا صبر کله ځان پورې مختص وي لکه مرض د وجې نه اصبرو. د دې اصبرو معنا دا ده چې تاسو خپل ځان کې کمې قصې قطاري دي بس صبر پې کوئ. بیماری ده در پکې تاوان دی خفګان دی سړي سړي کون ذهني ده بل سړي بل سړي اصبرو. او صابرو وای دا د نور سره دغه کېږي دا لګېږي د بل چا د طرف نه راته څه تکلیف جوړ دی لکه په خپله خو ښه کار مې برابر دی خو د پلار د لاسه د نیکه د لاسه د تره د لاسه د زوی د لاسه د ګاونډي د لاسه د بل د لاسه د بل د لاسه وایي راته سردردی دی وایي صابرو صبر. نو وی دا دواړه تمهید شو د رابطو دپاره چې ته په خپلو تکالیف چې ستا سر ذاتي دي په هغې هم صبر کوې او د بل طرف نه دله را روان دي په هغې هم ته صبر کوې. نو دا تمهید د دې خبرې شو چې بس جوړه د الله سره وکړه ورابطو رابطه